چې کله هم د مشر خبره څوک نه مني، د پلار او د مور خبره نه مني، نو انجام هم دقه وي. جنۍ لاړه د تورو خاورو نه لاندې شوه او هلک اوس به ټول ژوند داسې په تکلیف باندې تیری او دا هم ویلی کېږي چې یاره جیل ته به هم ځي ځکه چې بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. چارسده کې چې کومه بده پیښه مخې ته راغلې ده د ټول ملګري به خبر وي ځکه چې دا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده. که کوم ملګري نه خبر نو مختصر درته دا خبره کوم ملګرو چې کومه جینۍ تصویر تاسو دې سیټ کې ګورئ نو دا جینۍ ویلی کېږي دا د دې د پلار د کور دا وینا ده چې یاره دغه خاوند کور دا وجلې ده. د خاوند د کور یې څه وینا ده ملګرو، خاوند یې دا خبره کوي چې یاره دې جینۍ به د هلکانو سره رابطې کولې. ما ورته وویل چې یاره اوس خو ته زما ښځه شوې، دا رابطې پرېږده. نو بیا دې جینۍ ویلی کېږي دا چې یاره د زهرو دوایي وخوړله، بیا موږ هسپتال ته بوتله. د جینۍ کور څه وایي دوی وله په مرۍ باندې زور کړي دی او دا جینۍ په تشدد باندې وجلې ده. دواړو سیډونو ته ملګرو مسله که واورې نو دلته که د جینۍ کور ته سوچ وکړې نو دوی هم په جړا باندې جاړي او انصاف غواړي. که هلته هلک کور ته سوچ وکړي نو هلک هم په لاس کې قرآن مجید راغستی دی او دا وایي چې یاره زه بلکل رښتیا وایم ما دې دا قرآن مجید غرق کړي چې دې جینۍ ته زه په خپو باندې هم پرېوتی یم. خو دلته د دواړو موقف چې کوم دی نو ملګرو تاسو ته ما وویل چې یاره د دواړو خبرې واورئ نو موږ پکې دا نه شو ویلی چې یاره دا ګناهګار دی او دا نه دی ګناهګار. د ورځ نیمه مخکې ما مشر ته یو خبره وکړه کله چې دا ویډیو راله ما ورته ویل یاره دې باره کې ته څه وې نو هغه مشر ما ته ډېره جوره او ډېره ښکلې خبره وکړه. مشر ما ته ویله چې کله هم څوک د خپل مور او د پلار نه جامې وباسي نو الله جل شانه د هغه نه جامې وباسي. دې خبره باندې چې ما سوچ وکړو نو زه په دې خبره باندې مجبوره شوم چې ستا سره شریک کړم. ځکه ملګرو چې دغه جینۍ چې کومه ده نو دا ویلی کېږي چې یاره دې به مخکې هم د پلار په کور باندې د هلکانو سره رابطې کولې. الله جل شانه دې وبخي اوس د بخښنې شوه. د هلک د خولې دا وینا ده. د هلک وایي چې بیا ما واغسته زموږ یو بل خوښو ډېر په جرګو په مرکو باندې مونږ دا واده وشو، د پلار کور یې نه منله، مونږ پې جرګې وکړې. نو دې کې به ملګرو خامخا دې هلک هم د مور او د پلار نه یې منلي. مور او پلار به ورته ویلي چې یاره موږ تاله دا جینۍ نه کوو. بیا د جینۍ کور به هم ویلي دغه پلار او مور به د جینۍ ته ویلي چې یاره موږ تا نه ورکوو. نو خو جینۍ د مور او پلار منلې ده نه د هلک د مور او پلار منلې ده. نو د هغې انجام سره وخوتو ملګرو چې کله هم د مشر خبره څوک نه مني، د پلار او د مور خبره نه مني نو انجام هم دقه وي. جینۍ لاړه د تورو خاورو نه لاندې شوه او هلک اوس به ټول ژوند داسې په تکلیف باندې تیری او دا هم ویلی کېږي چې یاره جیل ته به هم ځي ځکه چې هغوی دعوه ده چې یاره دا جینۍ د هلک وجلې ده. نو د دواړو ژوند تباه و برباد شو. دا څه دا د مشرانو نافرمانی. دا داسې قسم واقعې مونږ ته یو ډېر ښکلی سبق راکوي نوجوانانو ته خاص کر. خو که موږ پرې سوچ وکړو داسې ډېرې رشتې به تاسو کتلي چې هغه په خوښه باندې شوي خو هغه زیات وخته پورې برقرار نه پاتې کېږي. وجه څه ده چې په هغې کې د مور او د پلار نارضا وي، د جینۍ د طرفه هم نارضا وي، د هلک د طرفه هم نارضا وي. ځکه چې دغه مور او پلار هوښیار وي او وی پوهېږي چې یاره که یو جینۍ ستا سره رابطه کوي، یو جینۍ ستا سره مینه کوي نو دغه جینۍ به د بل چا سره هم رابطه کوي، دغه جینۍ به د بل چا سره هم مینه محبت ساتي. نو ځکه مور او پلار ډېر احتیاط کوي او کوشش کوي چې یاره زه په خپله خوښه باندې دې بچي له داسې کور وګورم چې په هغې کې زمونږ عزت وي، زما د دې بچي ژوند پکې ښه تېرېږي. او الحمدلله چا چې هم ارینج میرج کړی دی هغه په سکون دی، ښه په اطمینانۍ دی، خو خوشحاله دی. وجه څه ده چې په هغې کې د هغه د مور او د پلار رضا شامل وي. دا چې کومه واقعه مخې ته راغلې ده نو دا د دغه نوجوانانو دپاره یو ډېر لوی سبق دی. څنګه چې د هلک دا خبره وکړه سوچ کول پکار دی ملګرو چې تاسو په یو داسې جینۍ باندې مین شئ چې هغې مخکې نه د هلکانو سره رابطې وي نو موبایل هم یو پیغام لاړی چې موبایل د جینکو سره دا ډېر زیات بد کار دی او د هغې انجام ډېر زیات بد راخیږي. او بیا هلک له هم پکار دی په دې خپل ګریوان کې دې سوچ وکړي چې یاره یو جینۍ زما سره رابطه ساتي نو دا به د بل چا سره هم رابطه کي. د جینۍ به نورو خلکو سره هم رابطې ساتلي. نو د خپل پلار او د مور نه جامې مه وباسئ، د خپل مور او د پلار رضا کوئ په هره خبره کې
چې مور او پلار په کومه خبره باندې خفه کېږي کوشش کوئ چې هغه مه کوئ ځکه هغې کې به ستا خیر وي چېرې هم مور او پلار د بچي دپاره غلطه فیصله نه خوښوي داسې کم یو مور او پلار دی تاسو ماته وښایې چې هغه وغواړي چېرې زه د خپل بچي د داسې ښځه وکړم چې هغه ښایسته نه وي هغه قابلیت نه وي هغې کې زما د دې بچي عزت نه وي داسې مور او پلار زه منم نه